باب قبالان فی نعل ومن رأى قبالا واسعا. گورے د پیغمبر علیہ الصلات والسلام د نعال مبارک هيئت بخاری صاحب ذکر کړي کیا په کومه طریقې سره نو یو روایت کې راځي د پیغمبر علیہ الصلات والسلام د نعال مبارک داخله کوئی دو تسمیه وي او زمانه کوم چې دو ګوتمې وي قبال د سرمنی هغه سی ته وي چې د دو ګوتو منځ کې وي لکه باټا چپل دی کنه د تاسو سو وای د انګوټ او د انګوټ د گاونډي ګوتې په منځ کې کما پټي وي آیته سو وای ها برېت والا ګورت والا ما ګوره کې د برېت والا دا ګورت والا چپل انو دې تا ګوتمه هم وي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا نعال چې کوم دین دو ګوتمې وي تا خیال دی ورته یو د بنسر او د وسطا په منځ کې او یو د وسطا او د ابهام په منځ کې صحیح شو لکه یو ګوتمه دلته یو ګوتمه دلته دا دو ګوتمې شو پرې پوښوي دا یو دی دویمه خبره دا ده چې قبالان هغه تسمو ته وي چې کوم لباس دی او د باټا چپل دی کنه د دې لکه داسې وی کنه داسې دلته ګوتمې داسې داسې چې داسې شي نو د دې ګوتما د انګوټو د ګوتې منځ کې رااله او د دې ګوتما د بنسر او د استاد منځ کې رااله ٹھیک شو برنه داسې ګوتمې داسې دا دو پټه بیا یو ګوتما دلته رااله یو ګوتما دلته رااله هذا مثال نعاله صلوا عليه واله جی نال د حضرت سیف چون رغیل پر دو ګوتمې وی ټیک شو او خپل وی چې دا نیال ستوي هو السير الذي يكون بين الاصبعين چاته ګوتمه وی ټیک شو جی حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عيسى بن طهمان قال خرج الينا انس بن مالك عليه لهما قبلان فقال سالت البناني هذه نار النبي صلى الله عليه وسلم باب القبه الحمراء من ادم وردا دو حدیث په دې باندې رااله چې د پیغمبر علی السلام د پڼو لباس دو پټي او لاندې دو ګوتمې وي او دا لکه مضبوطی ښه لکه کې یو ګوتما اوشلي کنه نو بل ګوتما وي ستاسو د کوهستان او د ګلګت ماته پته نشته ده خو زمون علاقو کې د تیرا کې استعمال یو مرګي راوړي د تیرا علاقه کې شته دا د موږ ته شولې وایو دا غنمو د ابوس ونی چی دین یو قسم سپلای جوړیږي نو د هغه سپلو داخله چې کوم ده کنه بای سپلای د دو ګوتمو والا جوړي او رسو ورسره پټوم وي پای کې بیا په واورو کې ګرځي ډېر مضبوطی وي چته دې دي زموږ وطن کې په خوا په خلکو جوړولې او په تیرا کې زما دا سوخ کې دا دغه دا زما د خپل تکلیف او د سوزش ډیر زیات دا مجتبی سي د الله پاک دنیا او آخرت خوشاله نصیب کړي نو دې په 2 غنټې او 3 غنټې بناسو دې به زما خپل مخله دې زونه به دې د لاسو نوی نه لاړې ادي بیا صدر راکو زما هغه سړی دي چې دمر ګرماش کو سپلای خو ما استعمال نه شو بیا تیرانه یو مرګری مال هغه څه دی وخو سپلای راوړي تاسو شي کنه هغه بیا ما استعمالولي
داغي سره زما په خوشاله او ته الله پاک خصوصي مهرباني وکړه تکلیف ختم دي عاقب والا جی القبة الحمراء من ادم ګوره حضراتو دا حدیث موږ مخکې ویل ټول مکررات دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله حج ته تلو واپس چراغ محسب تا دغه وخت حضرت یو سری د سرمنی سوررنګي خیمه کې و حضرت او بلال راغه بار او نیزه ټکولا او حضرت صلی الله علیه وسلم راغه مزوک مشمرن هو جی وبه قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا عمر بن ابي زايد عن عون بن ابي جحيفة عن ابي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كوبة حمراء من ادم ورايت بلال اخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدئون وضوء بلال رضی الله عنه د ادس د پیغمبر د اوبا غستوي والناس يبتدئون الوضوء او حضرت د پیغمبر د خلق د پیغمبر علی السلام د ادس نه پاتې اوبو پس منډه ولې ومن سامع شيئا تمسى به ومن لم يسمع شيئا اخذ من بلاله کی چاته سو ملاو شنو په خپل پزانو مکرین د بل د لاس لودواله بزان لا ځم نه مخه وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شيباني الزهري قال اخبرنا ما شاء الله دې ما شاء الله ما وقال حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الانصار وجمعوا في قبة من ادم ارسل النبي الى الانصار انصار لا الى الانصار پیغمبر علیہ السلام انصار ته یو سره راولېګ کله چې د انصار په منځ کې لږ اختلاف وو وجمعهم في قبة من ادم او في روایت وجمع في قبة حمراء من ادم پیغمبر علیہ السلام دوی د سرمنی سربونی خیمه لاندې جمع کړو دا امام بخاری چې قبه حمراء واغس او داسې کور چې دغه چت سوري نو ته دغه لاندې پاتې کېدې شي او دا عارضی د همیشه به کور سور کړه ما کنه باب الجلوس على الحصير ونحوه الجلوس على الحصير ونحوه معنا ناستا ینداسو جواز د ناستی من په ازاری کې وي انډېره او دلته تاسو یې چټای حالانکه دا چټای د اردو لفظ دی او تاسو ټول چټای وایي او اصل پښتو کې انډېره ورته وي نو چټای اور انډېره حضرت صلی الله علیه وسلم یو چټای د ناستی و او کله رمضان کې بچ قیام الليل کو نو هغه د ناس چټای بده ما خام نرسو ما ترسو بصورت دیوال د قنات په شکل به ادرولا بیا بدن عبادت کو یا شو وقد مر هذا الحديث مرارا في صلاه الليل مرتين يوزي بيزايا ادوزي بيزايا یا دې درته جماعت اثر هغه مخه الليل چې دوزه قرار مخه محمد بن ابي بكر قال حدثنا محمد بن عبيد الله سعيد بن ابي سعيد عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحتجر حسيرا بالليل يحتجر معنی احتجار د حجر نه دی حجر بندش فرات دیوال جی ويقول بنا يجلس عليه فجعل الناس يتوبون الى الناس فيصلون بصلاه حتى تترك اقبل فقال يا ايها الناس خذوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا وان اخلد اعمالنا جسمره مطاقت وی الله لا يمل نستړکیږي په بدلی ورکولو سو پر تاسو ستړي شي نه په کولو د اعمالو احب العمل الا ما دام وان قل باب المزرر بالذهب باب المزرر بالذهب ګور علماء کرام توجه کا باب دې په بیان د هغه قمیص یا د واسکټ یا چکم دې د قبا المزرر بالذهب چې داغي بټنې د سرو نه وي مزرر پیژنې کنه دای بټنې د سرو نه ګډي داغي د سرو وي دا بټنې دا جایز دي او کې د سپینیم جایز دي او خوا بدلته نه د غرونو کې د زنانو د واده کمیس چې وو نه بداسي لکه دا دې ده پورې وو اوس خو فراق کنه بالکل د دین نه فراق دی ورغي وخت بلکه داسي وو نو بیا بد دي لاندې بد د چاندي بټنې وي او بره په د چاندي زنجیره ودی ده پورې ابډیر خسته فن کو تاسو لیدل دي مړه مخې ده
وقال حدثني ابن ابي مليكه عن المسور بن مخرمه ان اباه مخرمه قال يا بني انه بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه اقبيه فهو يصيم. وای اے بچیا هغه خبر د خانه محرمه چراغله او چې دغه تواضع کو دی حدیث کې یو ټکی زیات دی او ډیر ناشنا دی. پلار راغی زوی ته چې لار شکر نبی علیہ السلام ته جبار راشه دا زوی پلار ته ښا زو پیغمبر علیہ السلام ته چې تراشه زو نبی علیہ السلام ته چې تراشه پلار ورته نیک بختا دا پیغمبر هغه بادشاہانو د دنیا کې نه دی چې تکبر او غرور کوي دا عظیم شخصیت ته تواضع نه ډک دی تو ورته را بشي تخیل ورته جی اګور زه ترجمه کوم چې زه خوشاله شم. وای بلغنی ما ته خبر راورته چې نبی علیہ السلام قدمت علی اقبیه حضرت ز قباګان رالی بیت المال کې ډیر شي هو یقسمها حضرت ویشل فصحب بنا الیه ای بچیا موږ بوزا حضرت صاحب څخه فصحب ناز موږ لاړو فوجدنا النبي صلی الله علیه وسلم فی منزله موږ چوکته حضرت فی منزله خپل پکور کې فقال لي ما توي حضرت سے ما تپلاوی یا بنیا ادعو لی النبي صلی الله علیه وسلم اے بچیا لارشا आवाज ورک پیغمبر علیہ السلام ته چې ما څخه راشي ادعو لی کنا आवाज وکا ما دې پاره پیغمبر صاحب ته فاعظمت ذالک زوی د پلار خبره په ما باندې ډیره درنه ولګیدا پوښ کنا ولی دیوس ما ته سوې چې پیغمبر صاحب ته आवाज وکا ما پلار ته وقلت ما ادعو لك رسول الله صلی الله علیه وسلم معنا زجزو کنه حضرت صاحب څخه تا ته پارد نبی علیہ السلام تواضع کوم چې راشه دا ډېر خبر ته وای ها فقال ان پلار یا بني بچیا انه ليس بجبار دا سره دنیا بادشاہ نه دی د دنیا د بادشاہانو په شان نه دی چې مزاج کې تکبر او غرور انانیت وی لاشا عاجز دی عاجزی پسند دی تواضع د پکې فدعوتو جما आवाजو کو فخرج حضرت راغی والے قبا من دیباج اکوټ درې خمو مزرر بذاب چې داغي نقدار کړه شو بٹن کړه شو دسرو وقال ما یا مخرمه هذا خبأناه لك دامي تعالی جدا کړو خبأنا اصل کې معنی پټولو ته وي دامي تعالی پټې خو زمانکم دامي تعالی پر جدا کړو د نورنا واطاو یاو نو له ورک فل حاصل خبای مزرر بالذاب يجوز باب دې په بیان د ګوتو د سرو زرو ګوتای د سرو زرو خو ګوتاونه وای ګوره خاص تاسو د پښتو کې وي ګوتا ده اردا ډیره خبر از مال خو خنه ده څنګه چې سره په تعبیر کې زرګر څخه بدینه وي مال څه وایي چې دا په عربی خاتم وی اته وته په پښتو کې وای چې الګه خاتم راکړ څه وای یو خاتم راکا ګوتی ګوتی خو جمع شون یو ته وځي ګوتا ګوتی دا ګوتی اردو شو نو ګوتای خټه کړي دا مؤنث شو ګوتای مؤنث شو دا خبره خره ګوتو نه وای کوي حاجی وبه قال حدثنا شيخ بن سليم قال سمعت بمعاويه بن سعيد بن مقرن قال سمعت البراء بن عازب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبيل نهى عن خاتم الذهب او حلقه الذهب چې دې پښو کنه کرا اجا کرا ونی شي تکو دا خلق حج د چلار شنه کرا راوړي دوس پنیوی ازي دوس پنی کو خلق دار چاندی دا الحرير والاستبرق والديباج والميسرة الحمراء والقسي وآنية الفزة وأمرنا بسبب بعيادة المريض واتباع الجنائز والتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونسل المظلوم وبه قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النصر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب وقال عام أخبرنا
شعبة عن قتادة سمع النذر سمع بشيرا مثله وبه قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل قصه مما يلي كفه واتخذ الناس فرما به واتخذ خاتما من ورق او فضة. ګوره ان شاء الله دې پسې یو پورا یو نیم مخ په دقه مسلې ده اته به ان شاء الله به اورم قدرت کار دې چې څنګه اور مر ډیر خوان راځي غمړي سیو ناس ته منګه عبارت دي سړی مال ته ما اورید ډیر خوان راځي ته سړی ابو داود عبارت ما ډیر خوان راځي ما باقاعده یو کاسو لګم ما لا شو پر عبارت سو تاسو خوشاله کې په عبارت سو کوی له خوشاله غرار یو باسه بس پوجي غانا چې بس یو ځنه شروع شو بل درزار جوړ کړي اوس ګوره اول پیغمبر علی السلام یو ګوتې ځان جوړ کړي وا د سرو زرو توجه کوی یو ګوتې جوړ کړي وا د سرو زرو کله چې د حضرت سے پلاس باندې صحابه د سرو زرو ګوتې وکړه ان ټول ځان د سرو زرو ګوتې نه جوړه دا عشق دی عشق فی الاتباع دی الله اکبر ویلته خبره دا پټکی چې کوم دغه نه پټکی دا زخه د پخوان یو رومبال کوټه ما وساته ما رومبال تړه خدا رومبال چې دین دی باندې د امامي اطلاق نه عرفن دی نه شرعن دی لنده لغتن دی خیر هغه بیا بل خبره را ارمنګ هندستان په سفر باندې تلو نو ما پټکی تړله او دې زبردست دلته فوټو شته ځپا انو هغه پټکی دمر برکات چې ټول زنګ لوی قافله غټول خلک ما سره ملایي تل چې اعلی حضرت پکې چر ده نه نو ما دا پټکی ملاقات دي خو خیر به هر حال یو سړی موږ ناسو داسي نو د شبیر احمد او د عبد الوارث په دې مناظره وا او په هغه رزنا دورز مخ کې ما وجوه فاسده نور انوار عبارت وجوه فاسده اولنی دو سبق ما ویلو بیا موږ دوستان ته لاړ دای وکړه هدايه نه ما سره امیر محترم پای کالو دوی خپل منځ کې غب شپ ته یوې مړه پټکي سنت ته بلې مړه سنت دوه قسمه یو سنت عادي دی یو سنت شرعي دی کنه دا کیږي ما आवाज وک ما یې مناظره سره کوي چې سنتي عادي شي نو ته محبت تقاضا دادا چې عاشق د معشوق عادت خپلې محب د محبوب عادت خپلې زکه دا پټکې د پیغمبر سنت عادي وو او بیا هم د پیغمبر سره کستا محبت وی د پیغمبر هغه عادت په تو خوخه کنه او دا په خپل پکار دي یو عالم او خو پښتون خو الله تعالی څوک ډیر مشر سره چې دا خبره واو دا ریل کو کنه ریل دا نغال ته داسې په چوغو په جړا شو کنه او بیا روس ترغه ماته ته خپل دی خو زه خپل کړم نو ما دې ما داسې هغه داسې خپل ما تیر ډیر چې په خبره ته وکړه اسیا چې زما په دې سره کې چې دې مخ کول دمر داسې اثرناک وشو نو اوس دې چې صحابه ټول ګوتې ځان سره جوړې کړې زمانه تیر ته حرمت ذاب راغې نبی رسول تاسو ولې جوړې کړې دي په چې موږ تاسو کتل نبی اسلام وګورل یعنی کور ته ورل نو ټول صحابه جوړل الله اکبر بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ځان لا د فزو ګوته جوړ کړه هغه فزو ګوته چې دا د باغی باندې محمد رسول الله فی ثلاثه اسطر لیکل شو دې اوس دا یا ساتي بیا حدیثونه ټول ما تا وروي دا څه د خلاصې و صحابه په دې ګوته باندې درې اسطر لیکل بس محمد رسول الله د پیغمبر علی السلام منع کړ صحابه چې تاسو ولې کدا خدای مهر دی تاسو لیکئ بشک لیکئ دغه ګوتای جوړوي بشک جوړه کړئ خدا درې خبرې چې تاسو لیکئ تاسو لیکئ نو بیا پیغمبر علی السلام صحابه ته وی نو هغه ګوتیانی چې کوم محمد رسول الله لیکلو هغه لري
دا خو فقط مهد حضرتو بیا محمد رسول الله والا کوته فقط حضرت سے پلاس ہوا اور دی کی بعض محدثین فرمائے کہ دی کہ اللہ پاک یو داسی باطنی قوت اس معنی کہ نہ مانے خو یو داسی باطنی قوت اللہ چولے ہو چکم پا خاتم سلیمان علیہ السلام کو دا چکل وان نو امنی امنو دور خلافت صدیق امنو دور خلافت عمر امنو دور خلافت عثمان امنو نو کله چې عثمان رضی الله تعالی عنہ لار مسجد قباء څخه نږدې باغ دی اوس باغ نه اوس کوم ځای کې سړک ختميږي او د مسجد قباء ایریا شروع کیږي هغه ځای کې سړک سره یو کویری او پاغي باندې اوس په جال لګیدل دی او پکې دنه دوی ماشينان لګیدل دي د کبیره اریش دی ما ته دلته وخت کوي تصور خامه ته وځم اوس په پوښتنه کنه بالکل راته یاد دی بالکل دا څه ښکاري راته چې دا څنګه دین او دو بوټي دی یو باندې کول دي الله خدای دغه والجو کړه بوټي ما ته غشته زیاده توخیره نغی ته مخامخ ښکاري او الته حضرت عثمان رضی الله تعالی ناس تو نو دا ګوتای چې وا نو دا به وکړه راکباز او سړی ګوتای سره لږ کېږي دا څه کله به وکړه کله به دنه کله به وکړه کله به دنه کړه دا نا ګوتای ارتا او شبیر یاجس درې ورځې دی مسلسل رااله او دغه خاوري مو وکړي خو دوی ته هغه ګوتای ملاو نشو او کله چې عثمان ګوتای لاړه بیر اریس تور سیدا هغه نه پستا فتنو دروازې کولاوش بیا جنگ او جدال او وغیرہ وغیرہ خبر شروع شي بس دې په پوره حدیث کې راځي مکه بیا تاریخ والی کل دي چې کله بیا د ترکیه حکومت شو ناری بیا رااله او د بیر اریس کوم دینو مکمل ماشینانو سره تدې دا خاوري وخت له ډیر کته پوري او بیا وته چانونه هغه کې خودل نوکران مقرر کړ او هغه له انعام چې دې کې به ګوتای ګورای ایدا خاوري چانولې ډیر مو دې پس هغه ته ګوتای ملان شوی هغه ګوتای چې کومه ده نن د ترک په جایبګر کې ده والله اعلم بالصواب خو بار تقدیر چې کوم ده د شاه دغه ملک عبدالعزیز د اقتدار نمخ کی خو په سعودي باندې مملکت جاو د ترکیانو خود ما کتل ما اوس هغه نقشه نشته ما کتل باب عبدالعزیز مخامخ غرو تتلیږي سبحان الله سبحان الله اوس کوم ځکه دا د ټیمپیس والا بنگلا دا ایما لیکل دي مشروع ملک عبدالعزیز وقف مشروع ملک عبدالعزیز مطلب ته نه پایوند لیکل دي لا شي کنه مالا ما سره یا ما پوزه سکه یار دلته ناسي خدای بندګانو ها انو دې کې یو غرب پاغي غرب باندې د ترکی حکومت قلاوا لکه د اکبر بادشاہ قلا بالکل د غرب سره و دوی بیا غ نړولې د ډېر مينتونو باندې او هغه نړولو کې د دې مالی یو لرګو ترکان دی الته دې پکیو دوی چې پای کې دنه چې څومره د لرګي کار شو دروازې وغیرہ مخ پکې نوټ کول شي ترکی حکومت ترک په لرګو کې ډېر مشهور خیر با ترکی حکومت نو هغه ته هغه ملاشوس والله عالم چې حقیقت سو پورې ده کنه خو دمره د چې بیر عریض ته ورزیدو پورې موږ به ان شاء الله سبق وایو باب خاتم الفیض ها اوس لیک صبر وکړه ترجمه پاتې اوس د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام توجه کرنا ګوتای چې وا حضرت په خنسریم وا خو زیات روایت په بنصر باندې دا بنصر او بیا د بنصر ګوري په خلاص باندې په کس نه دی دا خنسر ده دا بنصر ده دا وسطا ده دا سبابه ده دا ابهام دی نو په دې دیوانه
فس منګو ته غمي وایو هغه دنه طرف ته ځکه چې مقصد د حضرت زینت نو د دې لپاره فس دن نو اوسم کې اوسره وی چې ګوته استعمالو ما او محبت وی او جوړه د چاندې نو سلور نیم ماشه نه جوړول شي سلور نیم ماشه چاندي سلور نیمه ماشه به ماشه نه ماشه هغه چاندي نه ته جوړول شي خو چې فاسد دی غاړه ته ٹھیک شو او د اوسپنی او د پیتلو امام بخاری حدیث راوړی دی حکم په نه کړی خدای نه داسې معلومیږي چې اولا نه ده او ان شاء الله ان قریب را روان دي نو ګور اتخذ خاتم من ذهب وجعل فصوم او ګرځولو غمی دغه مما یلکفو د کف طرف دې تنه طرف ته واتخذ الناس نو خلق چې حضرت تو قتل نو ټول اتباع وکړه واتخذ خاتم ورق نو فضه خینه بس بیا حضرت دا ورقنا جوړ کړی یا د فضه نه ورق او فضه یو شی د خلفازو کې روایت بعض روایت کې ورق راغلی بعضو کې فضه مکه دا نو چې دا ذهب ختم شو منسوخیت راغی ته بیا سیه خاتم فضه جوړ شو جی مما یلی باطن کفو چې نږدېو دنه طرف ته دی ورغوي موږ ته ورغوي تاسو وای ورغوي ماشاء الله ورغوي ها وانا قتلت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحذر الناس مثله فلما اخذ تخذوها رما به وقال لا ګور کله چې حضرت دې چې صحابه خټول دغه سي نو رما به نو کور کې خدا زګج دا خاتم د صحابه فقال لا البسوا ابدا زبصر چرهم نه استعمالو ما لکه چې ممنوع شو ثم اتخذ خاتم من فضه فاتخذ الناس خواتيم الفضه محبتي قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم وقع ثم نشت حتى وقع من عثمان الفضه في بئر اريسا نو ارتاو شو د حضرت عثمان سیبنا هغه ګوتې د سپینو په بئر اریس کې او دا بئر اریس ته کوم دی نو دا قبا سره باغ دی او باغی کې د اوس باغ نشته اوس التلو یا اډا د بسونو درو زوب ان شاء الله اخر باب نو به قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال لا البسوا فنبذوا من اوي غردو جی فنبذ الناس خواتمهم به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا عن يونس عن ابن شهاب قال حدثنا رسول الله مالك انه راى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا ثم ان الناس اصطنعوا الخواتم من ورق ولبسوها فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتم تابع ابراهيم بن سعد وزيد وشعيب علي زهري ایک منٹ اوس ګورا زما قجیره رورا دې حدیث کې راغی چې پیغمبر اسلام خاتم من ورق جوړ کړ نو ان الناس استنروا الخواتم من ورق خلقم د ورق نه جوړ کړ ولا بسوها وای استعمال کړ فطرح رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتمه حضرت مخبل کوته وغورځولا اوس فزخ ممنوع نه و حضرت ولي وغورځولا لیک صبر وکړه د دې کې بعض علما وایي چې حضرت خپل کوته وغورځولا اے د ورق نه د غورځولې ذهب غورځولې دا او خلق د ذهب خاتم غورځول دي په حدیث کې اختصار دی ورق راغی خدا القاء د خاتمی ورق نه وا القاء د خاتمی ذهب وا دیم هغه بل صورت بعض محدثین وایي چې حضرت سره د پاره لری کړه چې د صحابم لری کی چې لری کړه نبی علیہ السلام چې تاسو ځان لکه ګوتې جوړوي نو نقش محمد رسول الله په نه لیکه جی فصل خاتم غمه د ګوتې چې ګوتې کی ګوره کی کم سیز کی چې غمی وی هغه ته ګوتې وای او چې کم کی غمی نه هغه ته حلقه وای حلقه دا اوس ته خلص بل شي علامه نو مرشه ها سله اوس ته خلص سله وای او سعودي کې علاج ډیر شي ما جی
وبه قال حدثنا ابان قال اخبرنا يزيد بن زريع قال اخبرنا حميد بن انس بن خالد اخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال اقرا ليله صلاه العشاء الى اخر الليل ثم اقبل على الوجه فكان انظر الى وبيس خاتمه قال ان الناس قد صلوا وناموا وانكم لا تزالوا في صلاه منذ انتظرتموها. وبه قد مر اسحاق قال اخبرنا معتمر سمعت حميدا يحدث عن انس ان النبي الله صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضه وكان فص منه وقال يعني من شو سمان شو الک دا غمه د یاقوت او د مرجان د ترجان د جان نو بلکې دا سرو غمه د سیسو دا ابو الله سمرقندی لیکي چې یو سړیو بوډا باباو چې چا په ځان زما په شان لبي نو هغه چې لار مکی ته نو یو نوجوان الک دی غمی خرڅي د دې ابو الله واقع لیکل لکه هغه چې دا یاقوت چې کوم دی دا قبض کوشا دی او د یاقوت کې دا چل دی او یاقوت کې دا چل دی او قسمت فراقیږي فلان کې ابو مرجان کې دا دی دا غي دی دغه لیکل دا بوډا چې کینا سنو ته یا بنیا ایو تاثیر فی هذا بچا دې غمی کې څه تاثیر دی بچا دې غمی کې څه تاثیر دی هغه نوجوان ورته یا شیخ لا اتنظر التاثیر فی الاحجار لا تاثیر فی الاحجار انما التاثیر فی صاحب هذا البيت. بیت الله کو مخامخ وکنا اے بابا ته په ګټو کې تاثیر ګوري په ګټو کې تاثیر نشته کې تاثیر غواړي هغه کور چې ده کنه بیت الله دا کور چې چا دی دغه په نوم کې تاثیر چا الله ګټو کې برکم زنه تاثیر راشي خلک دا قبض کوشاده او څوک چې دا چې کوم دنه دا چې چا په لاس کې وي انوریمن ګولې اثر نه کی نو اکثر تاسو ګورئ دا دشمن غدار خلک دي سم د سړي ځامنو د خودونه زیات ګټي او بل کتابو لیکي لکه په دې دوه غوتو کې نارینه د پاره غوته استعمال بالکل ګناه ده دې دوه انګوټ او سب بابا کې زنانی خیر غندېړ خو بار حال الاخر چلو وقال يحيى بن ايوب حدثني حميد سمع انس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب خاتم الحديث ګورا خاتم حدید ګورا دا ګوتای د اوسپنه په دې باندې امام بخاری هیڅ حکم نه دی ورکړی نه د جواز نه د عدم. بعض خلک وی چې هغه سړی چراغه اخذ چراله او زلت راځي روایت دغه روایت دی او پر رسول الله اخذ چراله وېزه ما ته نصب خل دی حضرت غلی شو بیا یو سړی راغی هغه د الله پیغمبر کې ستاسو ضرورت دي نو زه په انتظار کې ما پونه شوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام التمسوا له خاتم من حدید باندې خاتم حدید ورکا دې معلومه شو چې الکه خاتم حدید جایز دی بعض علما وایي لکه اوس وروسته یو حدیث را روان دی ان شاء الله موږ نننی سبق کې الله ته منظوري نو موږ به وایو او نو پای کې دا روایت را روان دي چې اوسره راغی آی په لاس باندې پیټلو ګوتای وا حضرت ورته تانا مالا د بت پرستو بوی راځي او چې بل راغی په لاس کې د اوس په نیوا وتانا مالا د ناریان او بوی راځي نو دینه معلومه شو چې رجالو د پارا حاتم حدید او صفرا بالکل جائز نه ده او د نساء کې اختلاف دی خپل اولا لا يجوز لهن ايضا لا خبر جی وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي انس سمع رسول الله رسول الله فقال جئت احب نفسي فقام طويلا فنظر وصوب فلما قال مقام وقال رجل زوجنيها ان لم تكن لك بها قال عندك شيء تصدقها قال انظر فذهب ثم رجع فقال والله ان وجدت شيئا قال اذهب والتمس ولو خاتم من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله ولا خاتم من حديد ولا ازار ما عليه رداء فقال بس ګوره مخکې ګوره الته کې مالو ردان هغه لفظ باندې باندې پوهیږي دلته تفصیل دی علی ازار لنګ یو فما عليه رداء صادر نو سر یو لنګو او پوره جامه خو ردا او ازار دواړي حضرت چې دا یو ازار دی چې دا نیم کې نو بیا خو به نه تپی پټې دي شنو بل پټې دي خو شنو څه پیدا شو خدا صحابه او تابعین دوی خلا دي کنه انور مخه قافیه نه برابر قافیه برابر ده قافیه برابر ده خو ما برابر نه کړه کنټرول مې کو بریک مې وډه صح جی
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إزارك إن لبسته لم يكن عليها من شيء وإن لبسته لم يكن عليها من شيء فتنحى الرجل فجلس فرأى النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فضيع فقال ما معك من القرآن قال سورة كذا وكذا لسور عددها بما معك من القرآن باب نفس الخاتم. ګورا مولانا صاحبہ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ګوتای نقش او داری کیفیت او داری صورت هغه ذکر کیږي د ته عشق وي او دا احمد دا د دې امت خصوصیت ته چې الله سره وعده کړی دا چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون د پیغمبر هر ادا محفوظ ده څنګه خندلو الله اکبر څنګه مجاز تناستو څنګه پاسه دلا ګوتای څنګه غمی څنګه پکمه ګوتی وا فس بارو کې دنو کیفیت سو دا دی امت خصوصیت ته ورنه یو پیغمبر حدیث نشته کیف کان موسی نشته وکيف كان ابراهيم عليه السلام وكيف ياكل وكيف يجلس وكيف يلبس اي شيء ياكل وكيف كيفيه اللباس غير موجود. فهمتم ايها الاخوان المكرمون؟ هذا من نعم الله تعالى علينا وافرا موفرا. جی وبه قال حدثنا ابو علاء قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا سيد قتادة عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكتب الى اوس ګوره دا مونږه مخکې کتاب علم کیوي دي کتابۃ العلم نه مخکې ان یكتب الى رات کله چې راته کولا حضرت سے چې خط لګ یو ډلې تا او اناس یا جماعت من الاعاجم د غیر عربیانو اعاجمنا فقيل له صحابه کرامو نبی علیہ السلام ته انهم لا يقبلون كتابا الا لخاتم دا عاجم دیو بادشاہ خط نہ قبلی سوپر شفائی بانی مہر نہیں فتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم من فضة نقش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاندی محمد میانس کی رسول لفاظہ اسم اللہ فکانی بیوبیسن گویا کی جو گورم دا اگی گتائے پڑک دا او بی سیسل خاتمی روایت کے اختلاف وبیس الخاتم یا بی سویس الخاتم سویس الخاتم فی اصبع النبی صلی اللہ علیہ وسلم او فی کفی گتدا حضرت یا ورغی ود حضرت جناب. وہی قال حدثنا محمد بن سلام قال عن عبد الله بن نوير عن عبيد الله عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده ثم كان بعد في يد ابي بكر ثم كان بعد في يد عمر ثم كان بعد في يد عثمان حتى وقع في بعد في يد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الخاتم في الخنصر. کورا دا ګوته خنصر دا بن سر دا استاد دا سبابه دا اے عثمانہ اے الخاتم فی الخنصر من استعمال دا خاتم پا قچنے گوتا کی الخنصر قچنے گوتا. جی وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن سعيد عن انس قال استنى النبي صلى الله عليه وسلم خاتما فقال انا قد اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقشن عليه. استنى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم حضرت یو گوتے جوڑا کا بیاو فرمائے انا قد اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا من پائی کی محمد رسول اللہ لکھ دے ہاں فلا ينقشن علی احد. اللہ اکبر دا سے نقش دی سوک جوڑنا کی مانا کہ تو گتائے جوڑے تو گرے پائی کی کم نقش ایشا بسے خوستا سنم دے انعام الدین اس معنی دا بل صورت دا چی کیفیتی نقش میں جوڑا چی دتر کی انعام دبرول کی الدین دیکھ شو کہنا لکہ یاد تو سنجو انعام اللہ انعام اللہ یا این محمد الرسول اللہ ملی گا یا پل نم تدی عنوان ملی گا آنکہ لکھی انعام الدین داسو لکھا برنا لکھی انعام الدین خدا سے لکہ یو دعا دری داسی میں جوڑا بعض علماء داسی ہوئے. جی باب اتخاذ ختم یوم اور یکتب به الى الكتاب وغیرهم. ہاں گورا دا حدیث کو ہوئی حدیث میں نے فقالنا قد اتخذنا خاتما ونقشنا في نقش فلا ينقشنا فاني لارى بريقا في خنصري. دا بریق پات ز ګورم دغه اخکار دغه پړق
فقط دا حضرت سے اتخاذ الخاتم لیختم بالشیء یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ امام بخاری عبدالجلیل خان دا ذکر کئی چې دا انسان چې کم اعمال دی دا تحت الغرض پکار دی من خو خپل عمر ټول ضایع او برباد کړه امام ابو حنیفه رحم الله خو یو قصیده ویلی و او ډیر عجیب و قصیده ویلی و او ډیر عجیب و وصرفت العمر في لهو ولعب سبيلي صرت خال من رضاك الله صرفت العمر في لهو ولعب سبيلي صرت خال من رضاك آخر کی بھی الہی ما عصيتك من عناد ولكن شقوتي بلغ المناهى بأن ندمت ندامة أرجو إليك ستغفر زلتي يا من برايا شیخ القرآن رحم الله یو سفر کی چې زړه مې کی چې یو داسې کتاب لیکم چې ضیاء وخت حرام دی خو کوم لیکنه مرګري وران ټول لارې ته به یوازې پاتې شو انا ګور امام بخاری رحمت الله علیه دا باب ولی ذکر کئی مانا حضرت چې کومه ګوتای جوړه کړې و فضل به مقصد او به غرض نه و مہر دې پاس جوړه کړې و او اعتمادن للغیر جوړه کړې و چې چېرې دا د سيزه نه وي د حضرت څه ضرورت چې ګوتای جوړولا اتخاذ الخاتم لیختم بالشیء چې مہر لګول شي او یکتوبیا الی الکتاب وغيرهم یا قتل کله شي د دې په وساتت آل کتاب ہوتا یا غیر آل کتاب ہوتا خط لکه رومیانو ته چا ورته چې خط بغیر د مور نه لولي ها صلی الله علیه وسلم اته یو حدیث ماته تو پان بھئی فس دن طرفتا ولی مقصود زینت نه دی مقصود اعتماد للغیر دمو دی قربان دیتا فاستنیا خواتیم من ذهب حضرت سے ابتزان لگوتے جوڑا کرا اتباعا او الفتن خلق ځان دغه څه ګوتیان جوړ کړي حضرت په منبر راوخته تقریر ته چلو یعنی ما دا جوړ کړو نو انی لا البسه اوس دا سرو نست معلوم فنبذ الناس جی وقال جويرية ولا احسب الا قال في يده اليمنى نو معنی دا شو چې دا حدثنا جويريه وکنا و ابن عثمان نوم جويريه دی خو سره دی ها خزانه دا دا روایت کې چې حدثنا جويريه النافع دا جويريه وای استنا خاتمن چو نو دا غمی دن طرف ته خفیت الیمنا دا یمنا ده کنه ټول کمال دې کې پکاره تسبیح په دې اړه ګوتو تسبیحات هم په دې فقس ګناه دی ورخه ټول تسبیحات په دې پورا کوي تسبیح په دې باره تا خیال ورته کنه او غالب هم په دې تړي غالب هم په دې تړي کم خکاری ټول په دې کا باب قول نبی صلی الله علیه وسلم علی نقش خاتمی دا اوس اخر کې ما وی کنه حضرت لا ينقشن على نقش خاتمی الکه فزو جوړه کا او پای باندې محمد رسول الله نه لیکي الله اکبر جی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن عبد العزيز بن شيبان انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اني اتخذت خاتما من ورق ونقش في محمد رسول الله ولا ينقش احد على نفسه باب هل يجعل نقش خاتم ثلاث اصفر اوس ګورا د نقش کومنګوي چې محمد سطر ورسول واسم الله والله يكتب في سطر ادب کومه صوفیم غنه یارا چې تاسو الله سطر دا مال خون مراکه
نو ويكتب في سطر دا اسم الله په بل کرخه کې لیکي جی وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابيان ثم عن انس ان ابا بكر لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم 3 محمد ستر رسول ستر والله سطر قال ابو عبد الله وزادني احمد قال حدثنا الانصاري بس دا دریم ځل باندې راغی چې امام بخاری د امام احمد سے څوک دي سره شاګرد دی امام بخاری قال ابو عبد الله وزادني احمد ما ته په دې روایت کې امام احمد دا یو څه کې زیاتی کړی دراته قال حدثنا سعيد قال حدثنا ابي سمعت عن انس قال كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم في يدي وفي يد ابي بكر بعضه وفي يد عمر بعض ابي بكر فلما كان عثمان جلس على ابي اريس وخرج فاطمه فجعل يبعث به يعبس لا يعبس بتقديم العين على الباء يعبس به نو حضرت عثمان شروع شو چای سره لوب کوله او دا یا بسو خلبی دی خود منگ بیاوی چی یا بسو عبس مباحا نو اس زیما یا بسو بیهی سمانا زان مشغولو پا دیوانی زانی تزیگا نا زانی مشغولو پا دیوانی جناب فسقط قال فاختلفنا 3 ايام سګور سره ګورې مخکې دا 3 ايام مع عثمان فنزع البئر فلم نجده باب الخاتم للنساء وكان على 10 خواتم الذهب ها سواء وبه قال حدثنا ابو عاصم الخاتم للنساء خذلا وكان على عائشه خواتيم ذهب حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها غتبانی دسرو غتای وا جی وبه قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس شهدت عيدا عن النبي قبل الخطبه قال ابو عبد الله وزاد بن وهب عن ابن جريج فاتى النساء فجعلنا يلقين الفتح والخواتم في صوب بلال باب الصلاه والسحاب للنساء يعني خلاف من طيب وسكر داغه دا درنده کې چابین راوړه بیا مانی شي ګور یو ګلاس رااله براوړه ها چې ما دغه نه راوړم ځه لک صبر وکړه القلائد انبیلنا والسخاب دم انبیل دی خو اصل کې دا سخاب چې کوم دی هغه پړې چې پای کې کنجه کې یا پای کې جواهرات اچولي لګدي تم سخاب ویل شي تم سخاب دی ومن د ماشومان په غاړو کې وي لنساء خذلا یعنی قلادتن من طيب انبیل د خوشبونا وسوق دا یو قسم خوشبو ده انبیل د سوقنا او دیتا طيب وی خو دا مشهور طيب نه علاوه بل ده جی وبه قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا شعبان عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد ثم اتى النساء فمرون بكرة فجعلت المرأة تصدق بخرسها وسقالها تصدق بخرسها یعنی خرس بھی یعنی کہ کینٹا تے مراد دیکھا کینٹو سرا وسخاب یا خپل هغه انبیل فغار کی اچي باب استعاره القلائد دا ټول حدیث موږ مخ استعاره القلائد اے قلائد ګور امام بخاری داوی چلکه په وخت د ضرورت یوې زنانی څخه د حسن د پارا قلاده نشته ده نو هغه د بل نه استعارتن اغستیش لکه استا په لاس غړې نشته ته چې ته بیان لذینو مانځوت لګړې دا استعاره شو ګناه نه ده پوښوي په خو به بیانو دغه شکل د علاقو کوم دغه شو جی وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قال حلقت كلات لاسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلب رجال فحدث الصلاه وليسوا على وضوء حلقت ما نروك شوخه مخير ویل تا وهم على غير وضوء فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله آية التيمم وزاد ابن نمير عن هشام ابن نمير وی د هشام پر روایت سره چې استعارت من اسماء حضرت عائشہ چې کوم د انبیل رخصو دا د خپل خور مشر اسمانه وخته جی باب القرط للنساء باب د بیان د کینټي اچولو خذل په غوګونو کې یعنی په غوګ کې کینټه اچول شي جی بس اوس دین دا خی چې دا د قرط اجازت حضرت نو ور کړي خدا قرط د زنانو په غوګونو کې مخ کې نوي
او کله چې حضرت ته په چنده کې ای کینټي غرزول او کینټه خوې د غوګ حضرت رد نه کړ نو معلوم چې زنانه ولا په غوګ کې کینټه اچول جایز دي ٹھیک شو لکه دیوان بعض خلفاز کې چې څنګه دا غوګ سورې کی کنه او دا ولا یغیرن خلق الله کې داخل شو نوې چې دا تغییر د خلق الله نه دی بلکې دا تزیین د خلق الله دی لکه دا جمعات کې چوست زه په دې باندې پیاله او ګلاسونه کېدن خوان نه کی دا جمعات ته خو چې کور بالکل جمعات په شان لا به پیالو وی نغم خوان نه کی جمعات په پیالو نخست کیږي او کور په شان د جمعات د خلته پیاله وی او د خوراک سيزونه یو مطبخ وی او کور ښکاری نو پوښ کنه ستا حسن کامل دی نو ستا د حسن کمال دی پاره خارجي ضرورت نشته دای حسن ناقص دی دای کمال دی پاره د کینټو ضرورت دی وبه قال حدثنا حجاج بن حارث قال حدثنا سلمان قال عن عدي قال سمعت سعيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الجمعه قبل لا يصلي قبلها ولا بعدها ثم كان سوا معه بلال فامر النبي صدقه الصلاه وجعلت المراه تلقي خرطها وباب الشقاق بسبيان جی اصحاب لسیوان معنا دا امبیل نه ده کنجک والا امبیل دا ماشومانم اچولش اگر روایت سے کنا د حضرت حسین په غاړه کې وو نه ماشومان چې بچی واره خود دې کې آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں حالکه ذا حدیثونه خو فقط صحاب راغی خدا نه چې د احمد زوی پیدا شي د ډیرو لونو بعد پوښوي ان دی بیا هغه زوی پټ کی وی الک ازي وته جنکو کپڑا باندې دغه د غرونو کې دا کړه د جنکو الک نه ماشوم یرسو کې نظر نه کې مړ نشي لا حول ولا قوت هغه ماشوم لا کینټیم وګونم سوري کی یره چې دا جنې ده او غاړه کې ورته انبیل واچي د جنکو کپڑے واچي چې دا جنې ده ان لله و انا الیه راجعون ونه شوي دا خدای پاک کار دي چې څه کوي نو کول شي او دغه کې څه د چا د بنده دخل نشته دی البته دا غالبانه انبیل د ماشوم په غاړه دا جایز وو حضرت حسین په غاړه باندې دي قال حدثنا صاحب بن ابراهيم الحمداني قال اخبرنا يحيى بن ادم قال حدثنا وقال بن عمر عن عبيد الله بن ابي يزيد عن نافع بن جبير عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من اسواق المدينه شاباش فقال اين لوکاو چھوٹا کتھے وے اين لوکاو معصوم سشو ابال خلک کوکی کوتره نه غره کوتره سپیته کوکی بعد لفظ کوکی سیشو کوکی سیشوا خلق معصوم ده کوکی سیشو سلاسل الحسن بن علي فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه سخاف فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا فقال الحسن بيده معنا داس چغراتونه حضرت صاحب داس کړه چې داس کړه کنه رامن ډکا فقال حسن بيده هكذا نبی راځه هغه نه ده ماشوم دال فالتزمه داس جو اللهم اني احب فاحبه واحب من يحب الله جسو حسن حسین سمینا کی تم سمینا ہو کے جی قال ابو هريره فما كان احد احب الي من الحسن ابن فما كان احب الي من الحسن ابن علي بعد ما كان رسول الله چلو باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال يعني بعد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما قال يعني الذي قال ان يحبه المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال دا چې څنګه مخکې ویل دي د اجراګانو په باره کې یو اجرا مؤنث خلقتن دی پیدائشی دغه انداز د جنکو دی بلاری دی څنګه وی دي چته دی وی وشي نو خلقتن په لار دی مونږ دا دغه خلقتن هغه ګناګار نه دی یو دی تصنع دا الله خدا سنه پیدا کړي او دې ځان نه خله جوړ کړي لکه کله کله بازار کې ته ګوري عقل حیران شي ګيري خريلي شونډي سری ګوري جن کپڑے زرانو اغوستي وي تا خیال دی دا چې کوم په زور باندې ځان جنې جوړي پاګې دا الله لعنت الله اکبر او داسي
مخنثین چې کوم دي دا به کور نه پرېږي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شوبان قال عن كلمة عن ابن عباس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال تابوا امر سړی چې خود سره ځان مشابه کوي یا خزه سړو سره یوازې تخنیس نه دی مولانا صاحب په دې کې دام داخل دی کلول د ګيري تفسیر نظم الدرر امام رازی لیکلی دی د دې وجنه چې دام ځان خزه سره مشابه کوي کنه نه بریت نه ګيري الکه خامخ کې بریت ونه لا بیا نو به زه خو ګلاس نه خو مخامخ نه خلک ګوچ را سره ده کې خبره یو دا شو دارنګي لباس ته لکه زنانو وال لباس نارینه واغوندي او د نارینه لباس زنانه واغوندي تر دې پورې چې مولانا غنگوی رحم الله علیه کل دي چې زنانو د پاره بوتان چې مختص بالرجال وي دا حرام دي او یو ورځ یو ځای ته تلمه نو زنانی را روانه د کرکټ بوتان په خو کو سکول جناب کرکټ والا نو دی باندې د خدای لعنت وريږي چې د کرکټای لوري دا خو د نارینو د پاره دي دا زنانو د پاره نه دي هر سړی په خپل جامه کې خخ کوي دا څنګه ده هر سړی خپل جامو کې خخ کوي مولا چې طالبان ته نه چاپیر نه خخ کوي او چې مولا ناس یو چاپیر ته نه ری ناس دي آیا نور سوي نه خوان نه کوي هر سړی په خپل جامه کې خوان نه کوي سبحان الله جی باب اخراج مخکې چې کله لعنت ذکر کا چې دا ملعونین دي نو څه یې نکالو کنه دلته ما لعنت وريږي نو دا لعنت یې ځان سره پریږي ده مپریږي بیا پتا به لعنت راشي حدثنا هشام عن يحيى عن كلمة عن النباس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم قال فاخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا واخرج عمر فلانا وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة أن عروة أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت أن أم سلمة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخلص فقال لعبد الله أخي أم سلمة يا عبد الله إن فتح لكم غدا الطائف فإني أدلكم على بنت غلام فإنها تقبل الدار وتدبر بالسماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم. أو قد مر هذا التفصيل وهذا الحديث مرارا فلا نعيد لقلة الوقت ولزيقها. فمقطوع اللحية پس مزکی أو كنا مزغ پس کیږي او کنه کیږي صرف مقطوع لحیه نه شامل کړي دي چې هر هغه سړی چې په شری باندې برابر ني دای په موږ مکرو او صلوا خلف كل بر و فاجر چې یک دوک واقعین او غزان ده خو دوام جایز نه ده تر دې شامل کړي دي چې یو مولای سی وي او دغه د خزه پردم شرینی وینم نه کیږي پرده شری جی مخکره باب دې په بیان د قینچ کولو د پریتو ګوره يهود او اعاجمو کې دو قسمه عادتونه یو عادت داو چې بریت ساتل او ګیره خریل یو بریت ساتل او ګیره لندول پنچی کول حضرت صلی الله علیه وسلم څخه دا کتاب ما څخه شیخ پنده د لاسته حکم اللحیه فی الاسلام حیله تلزه چې ملاقات لاړه منمات تمه کتاب دیتا ورونه سره دا روایت علیکم شته حکم اللحیه فی الاسلام بیا یو سړي کتاب لیکل دی اسلام میں داڑھی کا مقام طول د حکم اللحیه فی الاسلام ترجمه ده ونه شوي او کنه مصیبت دي ا دې بیلګر خبر ته بل په غلطی سنا شي ډېرې بل باندې دې ور ټول ما جوړ دي الله کته ما بل چا ځان کړول دې سړیا پهلې اتراله ته موټر سایکل دې چالو کړ ساکل ورته تو خیر بهر حال الاخری نو هغه برید ساتلې غټه غټه ګیره خړلې
نبی علیہ السلام تاسو دي نبی تاسو بهذا امرنا ربنا یعنی زمونږه حکومت کې د بادشاہ قانون د جبرته بساته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وبهذا امرني ربي وبهذا امرني ربي زما رب داسی ویل دیے داسی اس کو کاٹ کرے اس کو لمبا کرو میرے رب نے مجھے یہ بتایا ہے بیا فرمایل کہ شری قانون دانوے چې سفیر وجل جائز سفیر نه وجل کیږي لقاتل تو ما بتا دته ډیری کړی وای خو سفیر وجل جائز نه دي الله والله دا قصد شارب چې کوم دې د بریتو قینچی کول د دې ډیره مسلې دي خو صرف جواز دمرا چې یو سره بالکل د بریتو نه سناخلی نه دلتنا نه برنا نه دلتنا نه دلتنا نه دلتنا دا بالکل حرام دي او کې بریت اخلي او کم سے کم چې دا شونډه برنه وزګاری دا چې په خوراک کې چوبس کې او پای کې نه لګي او اسانه کار دا چې شملیس کې او شملیس د په بریت توراله بس څومره پورې بریت کوم بریت توراله کټ کا بس لنډه خبره ده ساخن له ورته آب کټ کړي دا لپاسنه شفت دا به اخکار کوي بعض علماء کرام فرمایي چې د دې ہے اچ کم دی نو هغه د روزو په شان ده نو برنم راخه دیغه نو واخه داسي پهله شیخ داسي دا دل د نبو کټ کړو لکه اسره سره یا ماشين سره برنم دا کړو دې ځکه داسي پوښوي بل دادی چې بس لکه ابن عمر سے بداسو چې دا بریتی به تاسو کې چکري چې لاندې بس سرمن اخکار شو او کې بریتی خړای کلکای هم جایز دي او دا قول د علامه طحاوی مختار دی او په مسلک حنفی باندې دغه نه زیات پویدون کې څوک نو چاته ته طحاوی جلد ثانی باب حلق الشارب باب واړو زرشه ته ځکه نه راځي دا پریتی ساتو دي اورګه را اوس دا طحاوی خو ځان سره ساتي کنه وای دا ولره دا با زما خو یاد دي چې بری کې وګورم دا دې صفحه 316 دا 316 کتاب الکراہت باب حلق الشارب امام بخاری الحلق الشارب ذکر کر رہے او قاعده عند المحدثین دادا چې کم قول یا کم عمل د یو محدث په خیال باندې افضل وي ناغي باندې باب معنون کوي حلق الشارب ٹھیک شو بیا چې دا ټول روایتونه ذکر کی بیا اخر کې دی فرمای فاولای 318 باندې فاولای صحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم قد كانوا يحفون شواربهم اخفاء بكل بالکل وای ختمول پل بریتی وفيهم ابو هريره وممن روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من الفتنه قص الشارب فدل ذلك على ان قص الشارب من الفتنه ومما لا بد منه واما بعد ذلك من الاخفاء هو افضل افضل خبر اخلاص شو دا بیا ځان له وګوره کتاب الکراهت ها واما من طريق نظر فإن رأينا الحلقه
قد امر به في الاحرام ورخص في التقصير فكان الخلق افضل من التقصير وكان التقصير من شاء فعله ومن شاء زاد عليه الا يكون بذات علي اعظم اجر الى اخره. ٹھیک شو. فالنظر على ذلك ان يكون كذا حكم الشارع قصوا حسن قصوا قنچيون قصوا حسن واخفاء احسن وافضل وهذا مذهب ابي حنيفه وابي يوسف ومحمد. ٹھیک شو. خو چې بالکل صفا شي نو مزیدار کار دی او چینی نو نور ساته او کم سے کم چې دا شفتی اسفل نه دی دا ستاسو داسې پاتې شي دا بالکل په ډوډۍ کې ناراضي او موږ بدل ته سوی د ګيري او د بریت منځ کې دا دی لکه بریت باسي لکه ستاشوي او نتیجه دا زباله کش برابرتی دا زباله کش. بل قول د ابن حضرت عمر سے دی چې دی خو برابرتی وی دا به کټ کړی زباله به غاټي غاټي وی او دا مجموع زوائد لیکلي دي زباله غاټي غاټي. په بهر ځان په سلسله کو تحقیق مختصر دا دی چې څه حصہ اخلي د بریتونه چې په طعام کې وخت نه ناراضي نو پس بیا کله زار کې جوز او نور خو افضل ما درته توحوی تاسو مخکې بیا ځان له وګورم. ابن عمر چې نو یخفي شاربو اخفاء به کولا س قینچ کول به خپل بریته حتی ينظر الى بیاض الجلد تر دې د بریتو د سرمن بخکار شو دا پلان دی. وهي قال حدثنا وكيع بن ابراهيم عن حضرة عن نافع قال اصحابنا عن المكي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من الفتى قص الشارب وبه قال اقول وياخذ هذين خا مېس کې پاتې شو وياخذ هذين دا هذين باغستو څه بین الشارب واللحيه وګوره شارب دا شو لحيه دا شو دا دې به کټ کو خو برابرې دي جمهوریت نشي زو کټ کو او څوک چې دا دې تان پاتوي خانه دا د دې داته لګ بدلته واسه لګ بدلته واسه او دا د ګيري بچي دي دا د ګيري بچي دي او اوس کتابونو دي عاشو کې لیکل دي یو صاحب وي چې د ګيري سره تعلق نشته یو صاحب لیکل دي چې دې سره د ګيري تعلق نشته پایو کتاب لیکل ماته تقریر را لګلو انوا ورته چې دې کتاب کې چې کوم لغتی تحقیق دی نو صحیح دی شرعن برابر نه دی ٹھیک شو غنا شرعن برابر نه دی نبی ایو بل ځکه واپس سمره تمره وي د بل ځکه څه خبره شونه عارف سی وي زه په غد دي کوا ما وته ما دا زما به معنی اورت په پینه لیکي دغه خبر دی علم خبري داخلي دا عن فقد دا ګیره ده خان دا ګیری بچی دی وای دې څه وسونه خلای نو البته دلته کې خوريشي کې دې عقل لا ادا راي دې ذکر راځي وخت دن راځي کې دن دې کې دې نو واخلي اخر دې ولر کای بینا. قال حدثنا علي قال حدثنا سلطان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه روايه الفطر خمس او خمس من الفطر كالختان والاستعداد ونفخ الإبط وتقليم الاسفار وقص الشارب وباب تقليم الاسفار. تقلیم الاظفار نکونه کټ کول جی. قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا اسحاق بن سليمان قال سمعت حضرت النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفتنه حلق العانه وتقليم الاسفار وقص الشارب. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شيبان عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنه خمس من الختان والاستعداد وقص الشارب وتقليم الاسفار ونفخ الإبط. وبه قال حدثنا محمد بن هاني قال حدثنا يزيد بن سعيد قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين خالف المشركين مشرکان سره مخالفت کوي وفر اللها پریګي د داګری دا سي پریګي د چې بالکل وته التفات مکه بزیچ مکه مخادي دي
شیخ القرآن د پنځپیر رحم الله د بحرین راغلو الله دې غریق رحمت کی زو سرکه باباغي وخت ته مدرس ملاقات ته لاړو نو تفسیره کوله د علماء عرب باندې و د علماء عرب کې دا خصوصیت ته چې دلیل ته غاړي دي دلیل ته وګي دي یو مولا راغی آیګی راکین چې کړو بالکل لگا غیبت نکوما افسوس اظهار وکم منګه حج د چتلو نو زمنګا مدینه منوره کې مسجد بلال دی کنه آیت نږدې زمګو وټلو کله کله با ماسپخین او د مازیګر په منځ کې ټیم ډیر کمی نظم مسجد نبی ته کله لانل مضمون مې التو کوم لکه چې باندې بدل کو ان یو ورځ موږ سار تیرې دونو قرات ویل کی خو ډیر ناشنا قرات ته آی هاي 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 الته موږ په لوټو نه کیږي نه نو پر دې نو زه پاتې شوم نه دې پسې موږ خو ناشنا او ماشاءالله چې سلام واره نو زه میراث زم چې ملاقات وسره کوم په ساتره خدا سره ټولو چې نږدې شوم نو خدا سره قوم ته متوجه چې قتل مې کینې نه و ته مې دوه یاره کې دروغ الله دې ناراض نشي خو زما په خیال باندې دې نعیم الدین د بریتونه به کمای یاره ډیر زیات په طبیعت خفه شو الله دا ته کم ځای کې مسکه او بلال مسجد کې او دا سبحان الله البته یو مرګري سره خبرو کړه غي د اوقاف ائمه دي دوی له تنخواه د اوقاف نه ورکړي دلته په دې باندې سو اس فرض دا ویل نشي چې ته مخ کړاله ته رستوراله ته او کو کتاو دا وګور دی حدیث ته ها نو شیخ وی چې ګره کې چې کړي ونه ما ورته وی چې تاسو ګره کې چې کوی حدیث کرا دي نو ما ته هملاوي چې اين حد اللحيه اين حد اللحيه شریعت کې د ګیری صحت ته وګ ټول او ساته کې قینچی کې خو چې لحیه دی وی هغه مودودین داسې دي چې لحیه دی وی نو چې لحیه دی وی شیخ نغیم وی ما ورته ما وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم او فلها واين حديث التعارض پیغمبر خو چې ګیره پریدو حدیث تعارض خو چاکین چکړي پیغلش دلته یو حدیث را روان دی ابن عمر سے خو هغه لکه په حج موسم کې خپل ګیره اغستې و خو څنګه قبضه د دیو طرفونه دا قبضه ده ګوره دا ګوره زما ګیره دوه موټی ده دا سوا ده دا ګوره بالکل دا وخت د مخ نه جدا دي دا سوا ده ګوره دلته وخت کوم د غدام ان شاء الله سوا دي چې هر طرف نه وستا قبضه وی ابن عمر سے په احرام حالت نه دغه کار کړ دې او بل روایت ترمذی کې راغل دي قپای باندې علماء عرب او تحقیق د شاروات متکلم دي فيه ده قال ابن مشرکین اوفر الله مغدی کوي وقف شواربا او کینچی کوي بریتی ختم کوي بریتی وکان ابن مرزا جاوی تمر قبض علی لحیتی فما فضل اخذه دا سر ابن عمر سے عمل شدی شو حین فارش نو چې دا سی به وکړه دا قبضه شکنه نو د تر اخلا دا کېره خو چې ما غلا کان تعالی سغواړي درنه ده چلو منګه باب احفاظ اللقاء وګدول د پرې خودل وافر پرې خودل د ګیرو اوس د لغت تلار عفو اکسرو 55 میں آیت دیکھیں سورۃ الاعراف حتی اذا عفو حتی اذا کسرو چې خزیات شو وکثرت اموالهم جی وجه قال حدثنا محمد قال اخبرنا
انها کو شوارب عربی معنی کې بالغو فی القص الګه پکینچی کولو کې خم مبالغه وکا چې کینچی کولو کې مبالغه وشنو څنګه به جوړ شي او سرمن بخکار شي کنه جی باب دې په بیان د هغه احادیثو چې هغه ذکر دی پس پینواله کې چې وخت سپین شي د حضرت وخت سپین شو کې نو سپین شوی دا ذکر دی جی وبه قال حدثنا مولا بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن محمد بن سيرين قال سالت انس اخذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم يبلغ الشيء الا قليلا وما تقول اخذابا آیا پیغمبر علیہ السلام ګیری لرنګ ور کړو دا حضرت ګیره اس پینشوی نه وانه زیات نه زیات یعنی 17 یا 18 یا 19 د 20 وختونه کم پکې سپینو او هغه سرخی جو سرچا کاغل ادا کمال حسن نا کچ سره حسین وی کامل حسین وی آی په دې وختو کې سرخی ونه ښکاری جی وبه قال حدثنا سليمان بن خالد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سئلنا عن فضائل رسول النبي صلى الله عليه وسلم رنگ د حضرت تګری وانه لم يبلغ ما يحزب د حزاب ته رسیدلنو لو شئت ان اعود شمطاتي فی لحیتی نو لعاتو پر روایت کرده کہ ما اراده کرده چې د حضرت د ګیری سپین ویخته ما شمارلې نو شمارلې میشه نمانا شلو تنور رسیدلی هغه ته خطاب نو چولې وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن وهب قال سئلنا علي الى ام سلمة بن قدح مما قبض اسرائيل 3 سال من قصه في شهر من شهر النبي صلى الله عليه وسلم بس اولې کلم ز اعظم ام سلمہ ابي تابع قدحين په یو پیاله مم ما دوبونا بس وقبض اسرائيل 3 اصابع من قصه في شهر او اغسطو اسرائيل د دریو غوتو په مقدار من قصه یو زوندینا فی شهر من شهر النبي صلی الله علیه وسلم چپای کې وختو د پیغمبر صاحبنا هلګونی وخته دا د ګری چې منځ شي کنه هغه پاتیو وکانه اذا اصاب الانسان ان کله چې یو انسان ته نظر لګیدا او شیون باسه الیها مخزبتن حضرت ام سلمی با اغي ته دا غبه ولېګله مخزبه څه دوی دبه تا ګور دبه او پای کې د حضرت سے وختو آی کله ونه تار آی وختو هغه وخته په بابو ابو کې داسې وشره پول هغه ابو باندې ماشوم بولم به خره بخک دی فتلات فی الجلجل نو کله چې ما جلجل وکتا یعنی هغه د بیګي وکتا پر ایتو شارات خمرا مولد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخته هغه سرګونیو سرو او څه مطلب شو بعض علماء چې پیغمبر علی السلام خوشګان پاده به چې کوم وختو هغه سرو معنی پیغمبر صاحب خضاب لګولو بل قول دا چې نه سرګونیو د حسین انسان وخته سوخي ته مایل وي دریم قول دا دی چې وسره نه خودي اترو کې پراتونو دي اترو په زیادت استعمال په بنا سره اغسر شو جی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقرت الينا شعر من شعير النبي صلى الله عليه وسلم مغضوبا وقال لنا مغضوبا رنگ کړی شي وقال لنا ابو نعيم حدثنا نصير بن ابي الاشعث عن ابن موهب انه مسلمه اراد وشعر النبي صلى الله عليه وسلم احمر ګوره مغضوب باندې بیا شو ګوره په دې اختلاف دی چې حضرت ګره رنگ کړي وا که نو رنگ کړي خو دوی وی چې اکثر علما کرام مسلک دادي چې حضرت ګره نو رنگ کړي او دغه یو دلیل دادي چې حضرت عاشی به نکری نه لګولا نو چې حضرت عاشی ته نکری ول نه لګای وې د نکری بوی پیغمبر علی السلام ته خوښنو ارزو د پیغمبر علی السلام د محبوب سید احترام کوما او چې کوم شی خوښ نه لګوم جی باب الخضاب خضاب معنی رنگ لګول اوس ګورم یو د ګیره بالکل تورول نو ګیره تورول بالکل چې مکمل تورواله وي او پشان د زما د واسکټ پوښ کنه یا پشان د دې ګیری د صف اول ټول ماشاءالله دیو بل خې توري ګیری دي او چې بالکل داسې شي لکه تورانه کا او قونتره توره قونتره دا بالکل ګناه ده او زکه چې دې کې بالکل چې کم ده کنه افشا ده د څه د زوف
البته علما یو قول لیکل دي چې جهاد ته ځي او ګیره تور کې چې دشمن چې سره ځوان د مقابله نه کوم نو بیا جایز ده یا یو خزه د چې ته واده وکي توجه کوه متماخ چل جوړ کې خوشو کنه ته واده وکي توجه کوه واده وکي او نور تانستا خزه مطمئنه الاخري خدا درته وی چې را دا جنکه براته وی چې پلات ته واده شي بابا ته واده شي نو ته کې دا ګیره تور کې هغه خپل خزه کې ته خوشاله چې رفیقه حیات ده بشرطی کې چې په نور سید خوشاله نو بیا ګیره تورول شي او چې دانی نو بیا سره توره تلته یو سره نو ګیره تور کړه اورا ګیره تور کړه کنشو نو پاده وکړه پاده چوکو کنه چې راځي دوی تیرې شي انا دغه سپین واله راغی داخله دې به غیرت دیو نور کار نو کنه به غیرت ځان نیم غر کې زما جون دې متفق ادراله تاسو ځوانه ته ته ځان وي وځه کنه چې در سره کوم هم به کار خرابي ظالمان خدای له بس جواب ورکړه دا دوکه خو جایز نه ده کنه قال حدثنا سلطان حدثنا زوليان ابي سلمة وسليمان بن يسار عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى يسبقون فخالفوهم درې نه واوړي دي یا پښته